آیا په دې نکاح باندې پیسې اخیستل ټیک دی او که ناټیک دي؟ په نکاح باندې پیسې اخیستل جایز دی او که ناجایز دي؟ نو فقهاو لیکلي دي چې کله تا په دې کې نیت د ثواب کړی و چې یاره د ثواب په نیت باندې زما د دوو کسو کور جوړول دي، دا کور ولا جوړوم، نو بیا دا پیسې اخیستل دله ناروا دي، ځکه نیت د ثواب دی کړی دی. که چېرته په دې نیت باندې چې یاره دا عقد دی، بیع او شرا دي، د دوو کسو د منځ خبره ده، زه بیع کوم شرا کوم بارګین توب کوم، نو دغه پیسې بیا ټیک دي. بله طریقه دا ده چې یو سړی په نکاح باندې پیسې اخلي، نو دا مولي صاحب بلاول ووایي چې یاره پلانکیه ستا د لور نکاح کومه یا ستا د زوی ستا د بچی نکاح کوم، لیکن د نکاح په مال 10,000 روپۍ راکوئ. هغه ورته وایي نه یاره مولي صاحب دا 10,000 روپۍ لږې سیوا دي، لږ ډسکاونټ پکې وکړه. دی ورته وایي خیر دی 8,000 راکړه. او ورته وایي نه مړه لږ نور هم ښه شه که نه ستا پې د کمې تیل سوځي خو لږ ګزاره وکړه. یاره د 50,000 نه خو یې د لعنه کم نه تړم کو دغه یې جزان له بل لاوله. دی ورته وایي ټیک ته راځه، نکاح یې وتړله، اوس به 15,000 روپۍ ورکوي. دا اوس ټیک ته دغه 15,000 چې واغستې. که داسې وکړه چې مولي صاحب ته وینا وشوه چې مولي صاحب یاره زما د بچي نکاح ده، نکاح له به راشي، مولي صاحب لاړ نکاح یې وتړله، نه ده ویلي چې روپۍ به راکوئ، نه هغوی وایي چې روپۍ به درکوو. مولي صاحب نکاح وتړله، 4 روپۍ ورنه کړې، ټول داسې حالو 4 روپۍ ورنه کړې، مولي صاحب اوس خفه کېږي نه، مولي صاحب بس نه کوي، خفه کېږي به نه. لومبې به دې خبره کړې وه که نه چې یاره 10,000 به راکوئ، نو د نکاح نه وروسته بیا ویل چې یاره اوس به 10,000 راکوئ، نو دا نکاح نه چې وروسته وایي نو دغه اوس حرام دي. د نکاح نه وروسته به بیا نه وایي. بیا که د هغوی 10 درکولې که 20 درکولې وا دې غستې ښه خبره ده، که نه دې غستې بیا هم ښه خبره ده. خو که د نکاح نه وروسته یې تاله یو 20,000 درکړې او وینا دې نه وکړې، روپۍ ټیک دي، جایز دي، جایز قدرې دي. ښه خبره نه چې والې وکړو واغستې ټیک دي، ځکه هسې خو څوک مولان له روپۍ ورکوي نه که نه، دغه نکاح کې نام ته تاسو ووښئ بیا دې سیالي. اوس په دې مسله کې هم د ما سره خلک اختلاف وکړي چې یاره مولي صاحب په نکاح خو پیسې ناروا دي او دا خو دا دي او دا دا دي. ما درته ټول اقسام وایي که به د اقسامو باندې پوه شوی که نه، نو بیا به خبره باندې پوه شوی، بیا به د ذهن ته خبره کوزه شوي.